لوبغالی او KKR مخ د افغان ځوانانو سپین غر پر وړاندې ټاس یې ګټلی دی. لومړی توپ اچونه انتخاب ده د KKR لوبډلې دواړه پیلیز توپ وهونکي میدان ته ښکته کیږي او دا د روان لیګ 15مه لوبه ده. محمد صابر ټي وي امپایر چې د فیلډ نه بهر دی او دوه نومونه چې په کریز باندې دي عمران میر هغه لوبغاړی چې KKR لوبډلې 80% په یوازې ځان باندې روانه کړې ده او تر دې دمه دغلته د هغې لپاره فاتحي مراسم او انځورونه ځړول شوي دي. ډرایو سره عمران میر آغاز اخلي او دلته یوازې یوه منډه ترسره کړې ده. اسانه کیچ غټه وکټه عمران میر په میډ وکټ باندې کیچ کیږي. دغه لوبډلې لپاره عمران میر یوازینی بیټر دی چې لوبډلې په ډېر ښه حالت کې رسولې وه. په هره سیالۍ کې پرفارم یو ځلې یو نوي بل ځلې سلیزه له هغې وړاندې 50 او دلته په یوه منډه باندې ډېر زر لاړو. د دې لوبډلې لوبډلمشر قیس احمد په خپله وویل چې عمران میر یقینا د لوبډلې په بریاو کې 80% رول ځوانان نن لیګ سټمپ څخه بهر 15 ګیزه اضافي عبدالله احمدزی او کنیکشن دومره عالی نه دی او عرب مومند عبدالله احمدزی رخصت کړ. صابر حنیف بهترینه توپ اچونه په لیګ سټم کې د هغه باډي بلاک شوه او د ډیپ سکوائر لیګ ډګر ساتونکي ته یو اسانه کیچ هغه تر وروستیو هڅه وکړه بریالی شو. یو بې خونده پایلې ګڼلی شو د KKR د لوبډلې لپاره ځکه دواړه هغه لوبغاړي دوی د لاسه ورکړل چې دې وړاندې گیم چلولی دی میچ یې چلولی دی. بالکل یو څه چې باید هیوادوالو ته په ډاګه کو معلومات ورکو ان صاحب که چېرته سپین غر ځوانان ګټي ټاپ ته ځي نو دوی به د کابل زلمي سره ایلیمنټر سیالۍ کوي او KKR به راځي اباسین ډیفینډر ته. خو که چېرته سپین غر ځوانان یې بیلي او ډېر خراب نه بیلي دوی به ټورنمنټ کښېني دوی به لوبېږي د اباسین ډیفینډر سره. خو که چېرته دوی خراب بیلي پامیر ستوري به بیا ان کېږي ټورنمنټ ته لیګ ته د اباسین ډیفینډر سره. تر دې دمه سناریو دا رقم ده چې کیسه داسې ده نو حالات ته په کتو د افغان ځوانانو سپین غر حالت ښه دی. بالکل تله یې درنه ده دمګړی ډېر ښه کرکټر دی رحمان الله زدران. واو سپوز د پورې کټ 4 منډې هغه ټیکنیکل دی تخنیکي دی کلاس دی او لومړنۍ څلوریزه ترلاسه کړه د عبدالله احمدزي خلاف. هغه داسې بیټر دی چې که سر په سر 3 په توپونو 3 وکټ هم واخلي چې خراب بالو کې بخي نه درته او دلته په تیر بال د عبدالله احمدزي وکټ وه او دلته وی کته چې تړمن ډېر ډیپ باندې دی هلته خالیګاه یوازې 2 نومونه چې بهر ولاړ دي او اسانه سره ډېر ښه راغستل شوی دغه بال ګیپ دی خالیګاه ده کرار مزل کې یو 4 منډې او دا قرار مزل تر بونډرۍ ورسېده. یو بله څلوریزه هم اضافه شوه. خداوری رحیم بریالی شو تر څو د عبدالله احمدزي خلاف 4 منډې وګټي. د 2 ډګر ساتونکو منځو د میدان او شارټ میډ وکټ زبید اکبري او ترڅنګ نصیر 14 منډې ورکړي په 5 باندې او دا هم د غټ شاټ هڅه د فیلډر نشته هلته ضروري به باونډري ترلاسه کیږي او بل 20 منډې راغلي د عبدالله احمدزي په لومړي اوور کې. ډیر زیات قیمتي تمام شو عبدالله احمدزی او ډیره ښه فایده واخیسته ښه راګرځېدنه وکړه باوجود دې چې هغوی 2 ډیرې مهمې وکټې د لاسه ورکړي خو د خپلو د منډو لړۍ هغه نه ودروي او د پاور پلی ګټه اخلي. ستونزه نشته دوی ته. بلال سمی راځي توپ اچونه واو انسایډ آوټ 4 منډې. رحمان الله زادران د خپل بیټینګ هغه کمال هنر ښایي هغه ځانګړی دی ډېر عالي کرکټ کوي او یو بله څلوریزه هم د هغه په بیټ د بلال سمیر اتک په څلوریزې اوور د فیلډر
وکټ راځي وکټ بخپل کار کوي رحمان الله زدران وایي چې کوي د افغان ځوانانو مخامخ لوبېدنه او ښکاري چې بلې څلور منډې وکټ کې واقعا د ستایلو دي پیس سره یو کو لیګ سټم نه بهر دی وکټ کیپر هم نه دی اچونکو انتخاب ستا په خیال څنګه ارزوي یو بل سلوریزا Wanted to go for a big one, inside edge. The ball goes to the long stop for a boundary. Thank you, Mr. Gularis. Straight away, Rahmanullah Zadran wanted to go the top of the bowler but got a little bit on it. Luckily that he was having inside edge, misses the leg stump and the ball goes for a boundary. A very good start despite they lost the 2 early wickets in form of the Centurion. Imran exposed all of his 3 wickets there, wanted to go for a big one but straight to the fielder in the deep for a single. Straight to the main. That was not a wicket deserving delivery but straight he got a wicket with. Wanted to sweep that one straight away. A simple catch was taken there in the short fine leg. So Rahmanullah lost his wicket. The third one is gone. A very big wicket this time. Another great cracker of the ball is back to the pavilion. Can't believe that this is the second catch for left arm fast bowler. Continue with this run rate. That's a beautiful strike. Absolutely beauty. 6 more to the total to finish the over. So what a shot that was. In the slot, straight down the ground as an arrow. Let's have a look. Hits hard and finishes with a maximum of... This time he cuts it away, beaten. That's a beautiful shot. Absolutely a marvelous hit. That's a mighty blow. 4 ball left so far to complete halfway stage of the game. What a shot that has been straight. It replicates the previous one, but this one is slightly shorter. Goes for another Shpagiza. Almost identical to the previous one. With a lot of force, he smashed this one towards the long off for really a big 6. 6 followed by 6. شاډاڅا ټاپ ایج فیلډر شتا او خپل وکټ کیپر یو ډیر په زړه پورې کیچ ترلاسه کړي ډایب سره محمد اسحاق رحیمی عبد الله مجید رحیم ازرمتی وکټ ترلاسه کړه هغه سیټ وو غوښتل چې پول ته وایي دغه توپ اما هغه رقم چې دغه غوښتل میډل نشو بالاخره په 2 منډو خپل وکټ د لاسه ورکوي لیګ کټر دوهمه وکټ د عبد الله احمدزي لپاره خبرې په موږ تاسو وکړلې وکټ موقع ده زبید اکبري لاسونو ته ودار چرته ډراپ کوي قیس همزي یوازې د یوې منډې میلمه و عبد الله احمدزي خپل دوم راتګ دوم اور ډېر ښه دی 2 وکټې ترلاسه کړې عموما انډر 19 لیول کې هم پاتې شوی شارټ پچ او وکټ کیپر هم ډېر ښه فیلډ سیټ اپ انسایډ ایج بولډ آوټ او د سره حبیب هم ډریسنګ روم ته ستنېږي څلورمه وکټ د شي که نه اپیل او په لومړي بال عبدالله احمدزی توانېږي چې د محمد ریاض غټه وکټ ترلاسه کړي لومړنۍ سیالي ده د عبدالله احمدزي او په خپله لومړۍ سیالۍ کې دغه دی 5 وکټې تر دې دمه ترلاسه کړي دي اتم همزي شاته بالو بیک اف د لین سره اپرکټ غوښتل ایج لګیږي او اسحاق رحیمي ستیر وطن نه کې د ملي لوبډلې زده کړه دي ته وایي او لا ورکه شل ورکړه بیا به د کامیابي او 15 لوبغاړي وسوځول په وګورو A speeding great delivery but not. Oh, what a shot from the bat of Ibrahim Sharifi. Clears long off. The ball goes over the top of the fielder for a maximum. It's a much needed one. Yeah, that's much needed for this man. Look at it once again. Sharifi was sending tight play. Last ball of the over.
Low full toss, slower one. And once again, this is the third time that he's delivering the slowish full toss. Look at it this time. Wow, straight. Yeah, definitely takes it easy. Makes no mistake, standing the placement. And finally, the man is gonna go to big GoPro. Look this time. Connected wasn't great. Oh, directed. Directed umpire is gonna go to check that. Is flying. They're allowed baiting lineup. They're having some of the players from the Afghanistan national team. And I'm joined by Mr. Shazad. Welcome. Yeah, this is gonna be great competition, Mr. Najibullah. The target is not that much better, that much bigger, but exactly the two great pace. Great delivery. Very well kept by the wicketkeeper. That's what we were talking about. This young man, Samir Sharma. Look at the line and line curing in quickly to the wicketkeeper. This is shots. This is something I'm talking about, but straight. Well, that be taken. Yes. Takes that easy. First one for KKR. Wanted to go over the top of mid-on. Wanted to go for a lofted one, but couldn't meddle it quite. Zahid got his first wicket. Look at tall bowler. Good running. Stylish ball. Only presented the pace of the bat. And Qais Ahmad made no mistake. What a catch. A dolly, and he never drops. Zubayd is not happy. The start is not good for the Has to team. continue his bowling. This time, outside edge, and that'll be just a single. Try to control the ball, but that'll be four. Doesn't reach in a good time. He went for the dive, the third man fielder, but he could not stop. The ball was just changing the direction, nothing else. In the ball cross, look at after a few bounces. He was having, it should have been stopped. This time, back goes back. I think this is the first six of the innings. And what a shot that has been. Bangs it over the top of long on. And it's a maximum. Finishes with a Shpagiza. Let's have a look. The connection, the sweet spot of the bat. The sound of the bat tells that the ball is going to go out of the ground. This time he smashes. Backs away from the stumps. The fielder is putting a dive. Beating the diving fielder for a boundary. Found the Pakistan played that perfectly. A great shot. And enjoy. He's gaining his confidence back, and this is another glorious one. Putting a dive and cannot stop that one. A half volley, nicely driven down the ground for a boundary. Back-to-back boundaries coming to Spingar Warriors. It's looking like the beating kingdom is opened. Beating kingdom is started. So you mean the pitch is now behaving and it's helping a lot the batters. It's a friendly surface for them. Not just the pitching is helping them. I think the better they're adjusting the pace. This time, top edge. Well, that be taken. Yes. Makes no mistake. Jubilation by a young man, Zahid. Gets that wicket once again. And he becomes emotional. Now, jersey number 17, two batters at 17. I'm confused at whether that was Haroon or Muhammad Ishaq, but he got the wicket of Ishaq. The batter is not happy. Getting engaged this time. Hesitation. Oh my goodness. Cleaned him up. He was standing at the mid of the crease, pitch there. The batter is called Platinum Duck or Diamond Duck. I think there is coming misunderstanding. Yeah, definitely that was miscommunication between the two. Asif was having no time to return. And he is Diamond Duck there. Imran Mir hitting the targets. So without facing any delivery, he is back into the pavilion.
پیډونو کې دغه بال دی فلیک یک سلور منډې ډیپ سکوयर لیګ باندې او د بال او د بیټ ترمنځ کنیکشن ډیر زبردست او نتیجه کې سلور منډې ترلاسه کیږي په ډیپ سکوयर لیګ باندې درویش نن سیالۍ کې لږ څه ځان وروسته کړی رحیمي هغه له ځان اکبر مسازی اسف مسازی شاٹ واو شاٹ اف د ډے سکوयर ډرایو سلور منډې ډیپ پوینټ کې او ډیر زبردست شاٹ محمد اسحاق ساقي له بیټ څخه ډیر زبردست سکوयर ډرایو سره خالی ګا ډیره پوزپو شاٹ بهر غورځيږي اکبر موسی د اسلاک تترلې دلته او هغه لسلاک ډیر زیات قوي دی ډیر مضبوط دی د هغه فیورټ شاټ هم دغه سلاک دی سپینرانو پر وړاندې نږدې کول د بیټ په خوله کې هغه به دومره نږدې سلاک ته پرېږدي هغه که لرې سلاک وهي هغه نه لیډینګ ایج لګېږي خو که نږدې پرېږدي هغه ته هغه بهر غورځوي رحیمي تیرو سویو ایونټونو کې مونږ چې څومره د رحمان الله کرکټ لیدلی ډېر ښه شاټ دا ځل فاین لیګ باندې سلوریزه د هغه نیچرل طبي کوم کرکټ چې د ون ډے لپاره ډېر ښه جوړ دی دغه ځوان خو په دې وروستیو کې هغه سټرایک ریټ هم ډېر لوړ شوی دی سټرایک ریټ باندې ډېر زیات کار کړی دی لوړ سټرایک ریټ سره توپ وهنه ترسره کوي رحمان الله زدران بالکل کومې نقطو ته مې چې اشاره وکړله د پام وړو هغه رښتیا هم ډېر ښه کرکټ کې دغلته هم یوه ډېره غټه پاڼې ترسره کړې وه KKR یې بریا ته رسولی و دغه ځینې کټ سخت دی سخت دی خو قسمت د اسحاق رحیمي سره چې هلته فیلډر نه و که بیټ شوی ډایرکټ بولډ و خو کریډټ بیټسمین ته ورځي چې ډېر ښه دغه بال هینډل کړ بدون له شکه له وکټو کټ کول دا ډېر ریسکي ده بیخي ریسک اخیستل دی ځکه که ته بیټ کېږي ضرور دلته بال نه ډاډ کوې وکټ له لاسه ورکوې او بیا د قیس په شان یو بالر پر وړاندې دغسې یو شاټ سلیکشن قسمت ډېر ښه او کریډټ نه دی شاټ ډېره مننه اوهو اسحاق رحیمي د نن سیالۍ تر ټولو اوږده شپږیزه لانګ آن د پاس او چټکه نیمه سلیزه د محمد اسحاق رحیمي په نوم ایکسپیرینس د نیشنل ټیم نه ځان سره راوړی هغه زده کړه چې دلته کړې ده دلته به ډومestic کې ګټه اخلي سیو په زړه پورې شاټ ډېره اوږده شپږیزه له لوبغالې هم بهر بل بال به راځي د نن سیالۍ تر ټولو اوږده شپږیزه د اسحاق رحیمي له لورې اسحاق رحیمي په میدان کې لګیا دی او فضل رحیمي په کمنټري باکس کې ډایرکټ هیټ کیږي ډایرکټ هیټ خو فیصله بزي ټي وي لوبسار ته او کنه ډېره نږدې فیصله ده څه ښکاري ځکه اکبر هم ډېر افرټ ونه کاوه هغه ډېرې ځای واخیسته خو ډېره خطرو ګورو چې اکبر ډریسنګ روم ته ستنېږي او که نه رسیدګي شوې د زما په فکر باندې په وخت باندې بل انګل نه که ښکاره شي خو زه فکر کوم چې ستونزه به وي د اکبر لپاره وبه ګورو لاین بیټ تقریبا دننه دی نو دلته لږ شاته لږ معمولی یو سیکنډ که چې د شاته لاړ شي دلته به ډېر ښه ظاهره شي ډېره سخته فیصله ده هغه انګل نه معلومېده چې بیټر سیف دی خو دغه انګل نه معلومېږي چې دی په مشکلاتو کې دی ستاسې خبره وزیري بالکل صحیح وه سخته فیصله ده ډېره زبردسته ترو د توپ نیونکي له لورې تاسې وګورئ څنګه چې ویکټ یا هغه سټمپس کلیک کېږي ډایرکټ وځي چټکه ترو وه کلوزونه هم داسې وخت کې پورته شوي دي چې دغه فیصله یې په دغسې یو سخت حالت ته یې وړې ده کلوز کال دی
سخته فیصله وګورو چې بیلز دلته لږ پورته ښکاري زه فکر کوم دی به ځي همداسې زه هم فکر کوم بیلز تاسې وګوره دغه وخت کې بیلز پورته دی او دلته که اکبر ځي ستونزې به سرویش به راځي جوړېږي. او مشکلات تو کې به سپین غر بیا هم راولویږي او دا هم آوټ بالاخره اکبر موسی زیو چې رن آوټ کې خپله وکټ له لاسه ورکړه ډېره زبردسته ترو Yeah. Down the leg side into the gap, and the ball is going to cross the ropes for another shot. Yeah, that was an excellent shot. And just straight and just went to the leg side. That was quite good. As you mentioned that Darwish Razali is a good batsman. Not a very good delivery down the leg side, and he was very well aware of the fielder right in the circle and gets it fine. Scored a runs to the deep square leg. Excellent shot. Now the fielder in the deep fine leg is sent back, and the fielder towards the third man is called in the circle. Yeah, the fielding position is quite good. And maybe there is some gaps that he's trying to... Shot! Beautiful, but the catch was even a wonderful one in the deep. Not connected fully. Yeah, that was a great shot, but unfortunately that this is the end of Darwish Razali. He goes for 7 runs. He started very nicely, but He wanted to go for really a big one towards the deep mid wicket, but the fielder was positioned very well. yeah, Imran Mead takes a very good catch. So the fifth man is down. yeah, that was a great shot. Lovely hit, and that's gone. That's gone. It's a miles away from the power hitter Ijaz Ahmedzai. Yeah, that was amazing shot. That's what I expected from the spin Gharzwanan to try for a big one. It's really amazing shot. Look at, and the ball is going in the air and it goes for a 6 for a big one. The backward point. This time he goes, and he goes really up for a big one. Absolutely a humongous six by Mohammad Ishaq. Yeah, that was a great and exquisite shot by Muhammad Ishaq Rahimi. Look at the crowd and everyone is happy for the shot. It's eyes-catching shot. That was a big one. Out of the pace, not giving any opportunity to the batter so far. Goes, but the fielder is coming around. Is he going to take the catch? The catch is taken. The wicket is gone. This is the wicket that they needed. Ishaq Rahimi played a very good innings, but he was not able to finish the match. He erected the ball in the air, and that was quite a simple catch at the end in the deep. Long on fielder was well set to take the catch. Sami. This time the ball is going. It's gone. It's gone. It's gone for a skyscraper. Edges, and the ball goes for another boundary. بیا هم سرمست غټ شاټ اسا فیلډر شتا قیس احمد او ډیر مهم کیچ و کچرته دغه کیچ قیس احمد تر لاسه کړی وای مکمل ډول باندې په سیالۍ کې جی پر وړاندې او انسایډ ایچ او وکټ کیپر هم بولډ آوټ او اجاز احمدزئی له میدان بیرونیږي او ګایډ کیږي ګلیو پوینټ ترمنځ لسم اور شاټ هڅه شوې ډګر ساتونکي ته سیده کیچ هغه ترلاسه شول او د ترڅنګ ځینې هدفونه پکې چیس شول خو هغوی له 250 منډو ډېره ښه دفاع کوي خوښي لمانځي د KKR لوبډله دوی نیغ په نیغه نیمه پای لوبې